ایمان او باب الایمان بالقدر کې د مومن وی کی هغه ایمان بالقدر دی. نو گویا کې تخصیص بعد التعمیم شي. دوی مناسبت د باب الوسوسه سره دا ده چې اول با کتاب الایمان ذکر ک بے باب الکبائر ذکر شکو وعلامات النفاق چې هغه سره ایمان کمزوره کېده ناقص کېده. کبائر سره کبائر ولې پیدا کېدل؟ ځکه انسان ته به وسوسې شیطانی راته نو کبائر به پیدا شي. باب الوسوسه کې د وسوسې بیان شو. اوس دا بیانې چې ایمان مضبوطیږي پسا باب الایمان بالقدر په تقدیر دی چې ایمان نو ایمان دی خو مضبوط شو. مؤمن د پاره په تقدیر ایمان ډیره ضروری خبره ده د ایمان د مضبوطیا د پاره. نو ځکه دا ذکر اول بحث معنا د قضا او د قدر او د ایمان بالقدر تشریح. قدر د دال په فتحه یا سکون سره لغوي معنی اندازه کول او د قضا لغوي معنی فیصله کول. په اصطلاح د شریعت کې د الله تعالی حکم کلی اجمالی ازلی ته قضا وای او د دې حکم کلی د جزئیات او تفصیل ته قدر وای. الکه تاسو به پوه شئ. ځکه خو الله تعالی وای انا کل شیء خلقناه بقدر. هر چیز مونږه پیدا کړی دی په اندازې سره. او بعض عالمان وی قضا و قدر لفظین مترادفین دی. د ایمان بالقدر مطلب څه دی؟ مونږه په تقدیر ایمان لرو. د ایمان بالقدر نه څه مطلب دی؟ د ایمان بالقدر مطلب دا چې پوخ یقین او اعتقاد بلري چې په دنیا کې څه کیږي د الله تعالی د علم محیط ذاتی او قدرت کامله د لاندې کیږي او په دې ټول امور الله تعالی قبل الوقوع عالم دی په علم ازلی سره. دا به یقیني دې ته ایمان بالقدر وای. الکه په پوښتای خدویم بحث ازاله د شبهات. قرآن کریم کې د تقدیر باره کې ډېر آیاتونه راغلي. انا کل شیء خلقناه بقدر. هر چیز پکې راغله. بیا خالص د غذا باره کې خوراک باره کې وقدر فیها اقواتها. او د مرګ باره کې وای نحنو قدرنا بینکم الموت. مرګ هم په تقدیر سره دی. الله وای مونږ په تقدیر سره تاسو کې مقرر کړی دی مرګ. دویم بحث کې یو څو اعتراضات په مسلې د تقدیر. اول شبهه دا ده چې د تقدیر په صورت کې انسان مجبور محض شي، لہذا جزا و سزا ورکول نه دی پکار. تقدیر کې مخ کې لا انسان پیدا نه دی چې لیکل شوی چې دی بغلا کوي. اوس که غلا ونه کړي نو کذب راځي په فیصله الهي کې. ځکه تخلف راځي د علم خداوندی نه. هلکه به پوه شئ. نو انسان مجبور دی چې هغه ګناه به کوي، غلا به کوي، ځکه لیکل شوي هلته که نه. که غلا ونه کړي لوح محفوظ کې دروغ راځي. او که نو مجبور دی چې کوي وی نو چې مجبور شه دله بیا سزا ولې ورکول کېږي؟ تاسو په سوال پوه شئ؟ تاسو به جواب وکئ. الله تعالی انسان ته کسب او اختیار ورکړی. مؤاخذه په کسب او په اختیار ده. یلکه انسان چې دا غلا کوي او روان شي کور وهلو ته، نو دې زړه کې څه وایي؟ زړه کې دا وایي چې لوح محفوظ کې ما ته لیکل شوي دي
او د خدای فیصله پورا کوم کلاړ نشم نو له محفوظ خرابېږي په دې نیت دی روان دی که نه اغلا کوي که په دې نیت ځي نو د اغلا کې ورته ثواب دی صحیح شو خو دې نیت باندې خو نه ځي ځکه دته له محفوظ څه معلوم دی دی خو د خواهش پوره کولو دپاره ځي یو سړي چا سره جګړه ده او سړی مړ کي وی وجني او بس وایي چې بس هسې زمانه به یې لیکلی و نو اجل یې بس دقه و تاسو به پوه شئ اجل یې لیکلی دی او لیکلي و چې ما نه به مړ کېږي نو دی دنیا کې مجرم دی که نه دی مجرم او که دی وایي چې لیکلي و نو ما څه کړي دي که نه مې لیکلي د خدای په فیصله کې تخلف راته تاسې به پوه شئ نو دته به حکومت وایي چې تا لیکل پورا کول که خپله غوسه دې سړوله نو په ایمان وایي چې د لیکل پورا کول که غوسه یې سړوله نو دی په دقه نیول کېږي په دې کسب باندې هلکه تاسو پې پوه شوئ دې وخت کې چې سړی سوچ وکړي دا فرعي مسایل چې کوم دي دا جزي مسایل دې کوم چې شریعت پکې توسع کړې ده او پخوا نه دا اختلافات را روان دي هغې کې ډېر سرخوږی نه دی پکار تاسو به پوه شئ چې څوک په کوم عمل وکړي نو خیر دی اوس داسې دور دی چې په دې زمونږ او ستاسو دې دور کې او وروسته زمانه داسې را روانه ده چې الحاد به پکې ډېر شي ملحدین ډېرېږي ملحدین بله داسې ده چې پخوا زمونږ د طالبۍ په وخت کې او لږ وخت زمانه مخکې داسې زمانه وه چې زمونږ او ستاسې اوازونه د یو کلي پورې محدود و د یوې علاقې نه به موږ خبرېدو د لرې ځای نه نه خبرېدو ځکه وسایل نه و اوس داسې ده چې د دنیا ګوټ ګوټ نه ته بړستنه کې خبرېږي ژمي کې بړستنه کې ودی موبایل دې ځان له لګولی نو هر څه نه خبرېږي تاسې چېرته تګ له ضرورت نشته دنیا ټوله داسې ده لکه دا تا ته چې ښکاري دنیا ټوله د یو کلي حیثیت لري تاسې پې پوه شئ نو دې وخت کې مضبوط علم ته ضرورت دی چې د هغې ملحدینو خوله بنده شي ملحد خاصه ملحد دی یا به سمیږي یا به نه سمیږي خو د هغې ملحد د بېدینۍ د وجې نه د نوې رڼا او د نوي تعلیم او د جدید علومو ډېر خلک چې کم دی هغه وښویږي ځکه هغوی په دین باندې خبردار نه وي هغه ګمراه کي که نه دا تعلیم یافته طبقه د دنیوي تعلیم والا ډېر زر بېلارې شي ځکه هغه ملحدین ورته شکوک او شبهات اچوي داسې شبهات ورته اچوي چې بس او بیا د دې سره په دې ما ته دلته څو وخت مخکې یو کس راغلی و هغه دا خبره وکړه وایي ملحدینو سره زه په دې انټرنیټ کې بحث مباحثه کوم وایي داسې مولین منځ له راوتي دي د ملحدینو سره مقابلې له چې هغوی سوالونه کوي او د دوی جواب نه وي نو چې څوک یې اوري ډېر خلک بېدینه شي چې اسلام سره جواب نشته دا مسله را پیدا شوې د اسلام د طرفه د مسلمان د طرفه جواب نشته ایسته د هغوی سره ملګري شي تاسې پې پوه شئ میدان له داسې خلک راوتي دي تاسې پې پوه شئ نو دا اعتراضات دلته یو کس راغلی ما ته ویلې چې خدای نشته نعوذ بالله ما ورته چې ولې چې زمونږ په حواسو نه معلومیږي نو کوم شی چې په حواسو نه معلومیږي او ما ته په نظر نه راځي هغه نشته که نه بس وایي څه ته دغه و هغه ډېر ورخطا و چې دا خو دته به څه وایې که نه ډېر خلک وایي دا دغه کاتو نو ما ورته ویل چې خدای شته ویل چې څه دلیل دی کوم دی په نظر نه راځي کوم شی چې په نظر نه راځي هغه نه وي نو خدای هم نشته تاسو دې خبرې د خیال دی وایي ما ورته چې ته زناور یې که انسان یې وایي هغه چې انسان یم وایي ما ورته چې په څه انسان یې ستا او د زناور په منځ کې څه فرق دی وایي ده ویل چې ما ته خدای عقل را کړی او زناور له عقل نه دی ورکړی نو ما ورته چې ستا عقل کم دی ما ته یې وښایه ته ما ته ټول دغه په دې تصویر کې وښایه کیمره یې تاو کړه ما ورته ستا کې ما ته عقل نه ښکاري تا کې عقل نشته که وی نو ما کې به ښکارېدی نو نه راته ښکاري نشته لحاظه ته زناور انسان نه یي صحیح شوه ښه جواب یې ورکړی که نه دی ما ورته چې ته پوه یې که تا تعلیم کړی که دی نه دی کړی وایي ما غټې ډګریانې یادې کړې چې دومره علم مې کړی ما ورته چې تا کې علم نشته ته جاهل یې وایي هغه چې ولې وایي ما ورته چې تا کې علم کم دی ما ته یې وښایه
ستا علم ما ته په نظر نه راځي او ته وایې چې هر شی په نظر نه راځي هغه نشته نو ستا علم هم نشته لهذا ته جاهل ما سره خبرې مه کوه درېیم وایي ما ورته چې ته مړ یې که ژوندی یې ویل چې زه ژوندی یم وایي ما ورته څه دلیل ویل چې ما کې روح دی او چې مړ شي هغه کې روح نه وي ما ورته روح دی ما ته وښایه نو روح ته منې تا ته به نظر نه راځي ته یې منې عقل تاله به نظر نه راځي ته یې منې علم تاله به نظر نه راځي ته یې منې نو الله تعالی چې زمونږ د لیدل او د نظر لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر زمونږ نظرونه او سترګې د دې متحملې نه دي دا برداشت نه لري چې خالق د کائنات مونږ وګورو نو چې هغه مونږ له په دې نظر نه راځي څنګه هغه مونږ ونه منو او د هغې نه څنګه انکار وکړو نو داسې خبرې ډېرې راځي دویم اعتراض دویمه شبه دا ده تقدیر سره انسان کې سستی پیدا شي او کم همتی پکې راشي کم همتی بس کار روزگار نه کوي بس مړه وس چې تقدیر کې رزق لیکلی بس کټ لبم راځي خپې کټ کې وغځوي نو سړی سوس شي بې همته شي تاسې پې پوه شئ څه دې جوړ شي سست دې جوړ شي تاسې پې پوه شئ که پې پوه شئ بټخیلی خوندان دې جوړ شي پخوا به مونږ ته استادانو ویلی دی چې بټخیله کې وایه خوندان به و هغوی به سبق ویلی او بس خوراکونه به یې کول که نه او سبق به یې نه زده کوه استادانو به دې سبق ولې نه زده کوئ بس مړه چې بس خدای را کوي هسې به هم را کوي او که نه را کوي که ډېر کوشش وکړم نه را کوي صحیح ده نو سسته بې همته ته جوړ شي تاسو به جواب وکئ قرآن او حدیث کې د اسبابو د اختیارولو ډېر تاکید راغلی دی تاسو پې پوه شئ سړی مریض شي د علاج حکم دی جنگ کې د اسلحې حکم دی رزق کې د محنت مونږ ته اسلام ویلي د سستۍ څه سوال نه پیدا کېږي سستی به لوی چې شریعت ویلي و چې څوک تقدیر باندې ایمان لري یا د اسباب نه استعمالوي د اسبابو تاکید خو راغلی دی که نه پیغمبرانو اسباب استعمال کړي دي او صحابو درېیمه شبهه معاصي په قضای الهي سره واقع کېږي ګناهونه د خدای په قضا واقع کېږي او کفر هم بقضاء الله دی صحیح شو که نه او بل ځای کې تاسو ویل چې رضا بالقضا ضروري ده او د علم کلام مسله ده چې رضا بالکفر کفر دی یو طرف نه رضا بالقضا ضروری ده او بل طرف نه رضا بالکفر کفر دی هلکه پې پوه نه شوئ تاسې کفر د خدای قضا ده که نه ده یا لکه په کفر کې د خدای فیصله شته که نه نو کفر دا بقضاء الله دی او رضا بالقضا ضروری ده نو رضا بالکفر هم ضروری دی او بله مسله دا ده چې رضا بالکفر کفر دی سوال باندې پوه شئ دا تاسو سره قاعد کې ویلي که ذهن لم راځي تاسو به جواب وکئ چې کفر دا قضا نه ده دا مقضي دی تاسې پې پوه شئ زمونږ رضا بقضاء الله ده زمونږ رضا بالمقضي نه ده رضا بالقضا ضروری ده په دې مونږ رضا یو چې څه خلک خدای کافر پیدا کړي او صحیح مسلمانان پیدا کړي د خدای چې څه فیصله یې مونږ له منظوره ده تاسې پې پوه د خدای په فیصله زمونږ رضا ضروری ده د خدای په مقضي خو زمونږ فیصله ضروری رضا ضروری نه ده که نه تاسې پې پوه شئ د رضا بالکفر دا رضا بالمقضي ده او رضا بالمقضي زمونږ دین کې مطلوبه نه ده رضا بالقضا مطلوبه ده دا شان ډېر اعتراضات دي درېیم بحث تاریخ د انکار تقدیر د خلافت راشده نه بعد بصره کې یو شخص پیدا شه معبد جوهني هغه د تقدیر نه انکار وکړو هغه به دا ویلې الامر انفن د مخکې نه نقشه موجوده نه ده بس چې څه کېږي فوري پیدا کېږي کائنات چې دي موږ خو د کائناتو ذره ذره چې پیدا کېږي مخکې نه نقشه وه تاسې پې پوه شئ قبل الوقوف خدای عالم و لوح محفوظ کې در څه نقشه شته هغه وایي نه بس هر څه چې کېږي سمدم راخیږي او سمدم ورکېږي تاسې پې پوه شئ او دی به ویل چې د وقوع د حوادثو نه وړاندې الله تعالی ته علم بالحوادث نشته دا به معبد جوهني ویلي
شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله وای دا عقیده د مجوسو د یو سړی نه اخیستې وه او د هغه سړي نوم و بستوی نه د عقیده زده کړې وه. دا اسلامي عقیده نه ده د مسلمان. دا مسلم شریف کتاب الایمان په شروع کې به تاسو ته راشي د یحیی ابن یعمر او د حمید ابن عبد الرحمن روایت چې دواړو په حج کې عبد الله ابن عمر د کردار نه خبر کا. هغه ډیر په غوسه شو او دوی ته ویل چې تاسو ورشئ او دته ووایئ چې که د احد د غر عمره سره زر د الله لاره کې قربان کې د دې عقیدې سره نه دي قبول. ولې؟ ځکه دا د کفر عقیده ده. څلورم بحث د بندګانو د افعالو متعلق بیان د مذاهبو. بنده چې کارونه کوي دې باره کې درې مذاهب دي د افعال عبادو متعلق. یو مذهب د جبریو، جهمیو، مرجئیو دی. هغوی وایي انسان چې څه کوي په دې کې مجبور محض دی، نه د دې پیل خالق دی او نه کاسب دی، او کار کول د دې داسې دي لکه حرکت ته مرتعش، او کار کول داسې د دې دي لکه حرکت د پاڼو د ونې چې د ونې په کې چې اختیار نشته. نو د په مانځه کې م اختیار نشته او په ګناهونو کې م اختیار نشته، دی مجبور محض دی. دا جبریه وی، جهمیه وی او مرجئه وی. دویم مسلک د معتزله او قدریه او د شیعه د بعضو ډلو دی. هغوی وی انسان د خپل افعالو خالق هم دی او کاسب هم دی. درې مذهب د اهل سنت والجماعت دی. هغوی وی انسان د خپل افعال اختیاریو خالق نه دی خو کاسب دی. الکه تاسو به پوه شئ که به پوه نشئ. ښه تردید د جبر د جبریه او د معتزله تردید. اول د جبریه، جهمیه او د مرجئه تردید چې هغوی انسان مجبور محض ګڼي. یو څلور قسمه دلایل دي. اول دلایل قرآنی آیاتونه، دویم دلیل بداحت، دریم دلیل وجدان، څلورم دلیل فطرت. قرآنی آیاتونه چې هغه انسان ته اختیار د کسب ورکوي. اول آیت فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. الله وی چا چې خوښی ایمان دې راوړي او چا چې خوښی کفر دې وکړي. نو اختیار انسان ته ورکړه که نه، خو وروسته بیا ورته وایي انا اعتدنا للظالمین نارا. دویم آیت چې هغې نه اختیار د عبد معلومیږي فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا. چا چې خوښی د رب سره د لاره ونیسي نو مشیت اختیار یې ورکړه که نه، جبر یې ختم که. دریم آیت ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا. که ستا د رب خوښه وی د ځمکې ټولو خلکو به ایمان راوړی وی، لیکن ایمان ټولو نه دی راوړی ځکه مشیت الهی ورسره شامل حال نه دی. لو شاء ربک دا مقدم، لآمن من فی الارض جمیعا دا تعالی او استثناء د نقیص د تعالی نه نتیجه نقیص د مقدم شو او محل د استشهاد لآمن من فی الارض د ځمکې والو به ټولو ایمان راوړی وی. نو آمنه نسبت من فی الارض ته وکړو او نسبت خو د پیل اختیاري کیږي. نو دا دال دی په اختیار باندې د عبد. دا شان ډېر ګڼ آیتونه دي چې په هغې کې اختیار د عبد باندې دال دي چې کسب اختیار ورسره شته، مجبور محض نه دی. دویم دلیل بداحت. د بداحت عقل نه لوی دلیل بل نشته. دا بدهی خبره ده چې په حرکت د ید بالاختیار او حرکت د ید په راشې سره د دواړو کې فرق دی. یا لکه د الله سته خوځی را خوځی ماشه مچ پې ځان نه شړې، او دویم دا چې سړی پالج وهلی لاسې داسې داسې خوځېږي. نو تا ته عقل دا وایي چې هغه ولنی په اختیار کې دی او دا چې خوځېږي د ده پکې اختیار نشته. دا بداحت عقل دی. نو دا بداحت عقل په دې دلیل دی چې انسان ته خدای اختیار ورکړی. دریم وجدان. وجدان په دې دلیل ځینو غوسه کېږي نه.
ځکه چې دشمن مختار دی او لرګی غیر مختار دی. دې پرې پوه شئ، تاسو پې پوه نه شئ. دشمن د ګزار در کې په دې سر دی ووهي نو خوږ شي سړی، او که د بره نه لرګی را پرېوځي نو ډېر خوږېږي. دشمن د ګزار نه سړی ډېر خوږ شي. هلته دشمن ته غوسه چې دا بدل مې ترې نه یې اخیستی نه یې پرېږدم، او دې لرګي ته سړی غوسه کېږي. ولې؟ ځکه چې لرګي اختیار نشته او د هغه خو په اختیار باندې کار وکړو، نو دا تا ته وجدان وایي. دا وجدان. څلورم فطرت. که ته اوښ په لرګي ووهې نو اوښ تا ته متوجه کېږي، لرګي ته نه متوجه کېږي. اوښ تا ته غوسه کېږي، لرګي ته نه. دا د حیوان فطرت په دې دال دی، حیواني فطرت په دې دال دی چې انسان کې اختیار شته. او دې ظالمانو کې هغه حیواني فطرت هم نشته، انساني فطرت خو لرې خبره ده. ځکه تا مختار او لرګی غیر مختار ګڼي. یا لکه تاسو چې ماشومان وئ او په دې ونو کې د مچیو ګبینونه وي، چېرته هم د مچیو ګبین په کاڼو ویشتی دی؟ موږ به ډېر ویشتل. ډېر پخوا وختونو کې زه ډېر ورکوټی وم، ما سر خریلی و او بس یو دغه و به دغه هم پرې راویسته او په دې سر باندې د مچیو وچیچلم. تاسو ویشتي دي؟ نو ګورئ لرګي باندې دا ګبین ووهئ، تاسو پې پوه شئ، نو دا مچۍ را وپارېږي. نو مچۍ لرګي پسې منډې وهي، لرګی چیچي که تا ته راځي. نو دا فطرت، حیواني فطرت په دې خبردار دی چې انسان مختار دی. الله تعالی اختیار او کسب ورکړی د کسب، او دا لرګی غیر اختیاري دی. لکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دا د جبریو تردید شو. دویم د معتزله تردید. معتزله وایي بنده خالق دی او کاسب هم دی، د خپلو افعال اختیاریه او خالق دی. منګه وایي قرآن کریم کې الله وایي الا له الخلق والامر، خبردار خالص دی الله لره د تخلیق او د فیصلو حکم دی. دا په طریقې د حصر سره ویلي دي، له الخلق والامر، خلق صرف او صرف الله لره دی، بل چاله نشته. نو چې تاسو بنده له ثابت کوي نو دا خو د دې حصر خلاف ورزي ده. دریم الله تعالی وایي الا یعلم من خلق، دلته مفعول محذوف دی. الا یعلم من خلق کل شیء. نو ګورئ هر شی چې پیدا کړي او هر شی الله پیدا کړي دي، نو خالق د ټولو څیزونو الله دی، مخلوق نه دی. بنده د خپل اختیاریو د افعال اختیاریو خالق نه دی. دریم والله خلقکم وما تعملون، الله تاسو پیدا کړي، څه چې تاسو کوئ هغه هم خدای پیدا کړي. او مخلوق اعمال خدای پیدا کړ کنه افعال اختیاریه. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، د هر چیز خالق دی. پیل د عبد په کل شیء کې داخل دی کنه، نو خالق کل شیء. الکه په پوښتنه پنځم وربک یخلق ما یشاء و یختار، رب ستا پیدا کوي هغه څه چې څه خوښ شي او غوره کوي. او بنده ته خدای اختیار نشته چې د څه خوښ هغه به پیدا کوي. الکه دا ظالمان وایي که د بنده پیل بنده په خپله خالق نشي، الله خالق شي، نو دا پیل چې کوم دی مقدور د عبد هم شو او مقدور د الله به هم شي. نو یو مقدور به د دو قدرتینو د لاندې راشي. هلکه پې پوه نه شئ؟ او دا خو نه ده جایزه. نو موږ ورته جواب کوو چې هلکه یو مقدور د دو قدرتینو د لاندې راتلل نه دي جایز، خو چې د یو جهت نه او چې جهت بدلی نو بیا خیر دی. یو مقدور دی چې فعل د عبد دی، دا مقدور د الله دی په اعتبار د جهت د چا نه، د خلق نه. او مقدور د عبد دی د جهت د چا نه، کسب نه. هیڅ بدي پکې نشته. تاسو پې پوه نه شئ. او قرآن کې الله تعالی وایي ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر چیز قدرت لري. نو بیا هلته تاسو ته راشي چې مقدور د عبد شی دی، مقدور العبد شیء وكل شیء مقدور الله، فمقدور العبد مقدور الله. هلکه پوه نه شئ؟ مقدور د عبد شی دی
او هر شی مقدور الله دی، فمقدور العبد مقدور الله. مقدور د عبد د خدای مقدور دی. هلکه بیا پوه شئ، خو مقدور د عبد د خدای مقدور دی خو په اعتبار د خلق سره، او مقدور د عبد مقدور دی خو په اعتبار د کسب سره. بیا شرع قاعد کې که تاسو خیالي هلته بیا د کسب او د خلق معناګانو کې فرقونه ذکر کړي، که ذهن لم راځي تاسو به پوه شئ. ښه پنځم بحث، فواید د عقیدې د تقدیر او اقسام د تقدیر. اوله فایده خو په تقدیر کې دا ده چې موږ په ایمان ده، چې زیادت اعتقاد، یعنی د لوح محفوظ د نقشې مطابق کارونه په عالم کې فرشتي وګوري نو په اعتقاد د تصدیق کې زیادت راشي، چې دا خو داسې لیکلي وو داسې وشو. هلکه بیا پوه شئ زیادت راځي که نه راځي؟ رسول الله باب المعجزات کې به مشکات کې درته راشي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدر کې چې لاړ ځایونه وخو، دلته به ابوجهل مردارېږي، دلته عتبه، دلته شیبه. بیا صحابه ورته چې کوم ځایونه ښودلي مقه ځای کې هغې مړه شو. نو د نبی علیه السلام د اخبار بالغیب چې ورکړی و، اخبار د هغې مطابق وقوع وشو، نو د هغوی ایمانونو کې به څومره مضبوطیا راغلي. دویمه فایده د تقدیر، معرفت د مراتبو، چې کله فرشتې د لوح محفوظ نقشه وګوري قابل مدح او قابل ذم انسان ورته معلوم شي. د قابل مدح انسان د پاره د خیر دعاګانې غواړي، خو بد ورته معلوم شي. دریم صبر، یعنی د مصیبت په وخت کې انسان شکسته دل کیږي نه، بلکې د الله تعالی فیصله یې ګڼي، زړه مضبوط شي او صبر پکې پیدا شي چې بس د خدای فیصله ده، زما به پکې خیري. تاسې پې پوه کافر باندې مصیبت راځي او په مسلمان هم راځي. کافر لیونی کېږي او مسلمان زړه مضبوط وي، زه د الله فیصله ده، په تقدیر مې ایمان دی، دا لیکلي وو نو تا له پخوا نه لیکلي واسې هم کېده نو زړه مضبوط شي. څلورم شکر، سړي کې د شکر ماده د تقدیر سره پیدا شي، یعنی د تقدیر په منلو سره انسان په کمال نه مغروره کیږي چې چا کې یو کمال پیدا شي، بلکې کمال عطیه خداوندی ګڼي او شکر کوي. الله تعالی وی لکای لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. تاسو څه د لاسه اوزي باغې غمجن نشئ او څه درته میلاو شي چې باغې مستانه نشئ، بلکې عطیه خداوندی وګڼئ او شکر وکئ. پنځم تقدیر منلو سره انسان کې شجاعت پیدا شي، بهادری. د تقدیر الهی په منلو سره انسان د مرګ نه بیخوفه شي، جوان مردی، همت او شجاعت پکې پیدا شي. ځکه دا عقیده ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، او دا عقیده قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. شپږم فائدہ دا د تدبیر، یلکه اسباب لګ لګ استعمالی، یعنی د تقدیر معتقد انسان د ظاهری اسبابونه د کمزورۍ په لیدلو سره زړه تنګی کیږي نه، بلکې اسباب نه پرېږدي، او دا عقیده چې اسباب سره سم کار نه کیږي، او د دې اسباب باندې کار د حکم الهی سره تړي، نور فیصلې په اسباب بنا نه دي، بلکې د مسبب الاسباب دی. او چې چا په تقدیر ایمان نه وي هغه وایي چې اسباب هم پوره نه وي برابر کړي نو دا کار نه کوو. هلکه پې پوه شئ د هغوی نظر په څه وي؟ په اسباب وي. او چې د چا په تقدیر ایمان وي د هغه نظر په څه وي؟ په مسبب الاسباب وي. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شوئ تاسې پې پوه شئ. او د تقدیر دا شان ډېرې پیدې دي نو تاسو شکر وباسئ چې زمونږ ستاسو په تقدیر ایمان دی. تاسو ټول وایئ چې الحمدلله. قسم دی دا ډېر یو عظیمه سرمایه ده په تقدیر ایمان. څوک مړ شي او ورشي دعا ورته کوي بس د خدای فیصلې دي نو او بس دا به لیکلي داسې و. او چې داسې سړی خفه شي که نه چې دا داسې شوی وی داسې به شوی وی داسې به بد شوی وی نو دې ټولو خبرو نه سړی مستغني کړي. اقسام د تدبیر. تقدیر دو قسمه ده، یو مبرم ده او یو معلق ده.
مبرم هغه دی چې قطعي طور فیصله وي د تغییر او تبدیل احتمال نه وي. معلق هغه دی چې یو کار پورې تړل شوی وي. مثلا پلانکی سړی د والدینو خدمت وکړي نو عمر به 80 کاله وي، او که د والدینو خدمت نه کوي نو عمر به 80 کاله وي. دا حدیثو کې شته. فی الحقیقت تقدیر معلق د علم الهی په اعتبار سره مبرم دی. دا تعلیق صرف د لوح محفوظ په اعتبار سره دی. هلکه خدای ته معلوم دی چې دا به خدمت د مور پلار کوي او که به نه کوي. خدای ته معلوم دی چې د عمر به 80 یا وکړه، خو لوح محفوظ کې داسې لیکلي دي، نور خدای ته معلومه ده. الله تعالی فرمایي یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده څنګه دی وعنده علم الكتاب کو ام الكتاب. یمحو الله ما یشاء ویثبت، الله تعالی محو کوي چې څه خوښه شو د لوح محفوظ نه، ویثبت او څه مضبوطوي چې څه خوښه شو. او حدیث شریف کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم يرد القضاء الا الدعاء، فیصله نه بدلولې بل هیڅ څه کې نشي بدل، دعای بدلای. خدای تاسو بدبخت لیکلې به یمن ما نیک بخت کا، نو په قضا بدلیږي کنه. ځکه ته دعا د چا نه غواړي چې چا په لاس کې قضا ده. تاسو پوښي دا تقدیر مسله ډېره باریکه ده، ډېر به پکې ورننوځي نه. ځکه تقدیر بالا کې د علي رضی الله تعالی عنه چا تپوس وکړو، هغه ورته وفرمایل طریق مظلم لا تسلکه، تکه توره تیاره ده مه ورننوځه. بیا یې ترېنه تپوس وکړو، نو ده ورته وفرمایل بحر عمیق لا تلجه، یو جوور دریاب دی مه ورننوځه. بیا یې ترېنه تپوس وکړو، نو ده ورته وفرمایل ستر الله قد خفی علیک فلا تفتشه، خدای پې پرده اچولې ده، پتای پټه کړې ده، فلا تفتشه تې مه لټوه. څومره چې پکې ورننوځي نو سړی شکوک او شبهات راځي. لہذا تقدیر باره کې بس دقسې ایمان پکار دی چې خدای دې دنیا کې څه کوي دا د خدای د علم ازلی محیط متعلق کیږي. نقشه مخ کې نه جوړه ده او د دې حوادثو د وقوع نه مخ کې خدای خبردار دی، او چې خدای څه فیصلې کوي دی کې خیري. بس دغه عقیده ساتل پکار دی د تقدیر متعلق. هلکه تاسې پې پوه شئ. ښه بیا تقدیرونه چې کوم دي و تقدیر دی. حافظ ابن القیم رحمه الله وی و تقدیرونه دي. د 15 مراتب دي د تقدیر. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله وی د تقدیر 15 مراتب دي. اوله مرتبه هغه ده چې د ځمکې او اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکل شوی ده. دا حدیث خو تاسو به تبلیغات نه ډېر اورېدلی که نه، هغوی دا حدیث ډېر وایي. دویمه مرتبه د ځمکې او اسمان د پیدایش نه بعد او د ذریت آدم د پیدایش نه مخکې لیکل شوی چې د حدیث د میثاق نه معلومیږي. دا دویمه مرتبه د تقدیر ده. د میثاق په وخت کې چې کومه تاسو ته ښکاره شوې. درېیمه مرتبه هغه ده چې د مور په خېټه کې لیکل شوي چې دی به صحیح دی او که څلور خبرې لیکل کېږي که نه. څلورمه مرتبه چې شب قدر کې هر کال لیکل کېږي چې پلانکی به دې کال کې مړ کېږي او پلانکی به ژوندی. دې هره ورځ لیکل کېږي، هره ورځ ملایکو ته خبرداری ورکول کېږي، منتظمو ملایکو ته چې نن به دې دنیا کې دا کارونه کېږي، پلانکي سره به دا چل کېږي، پلانکي سره. کل یوم هو فی شأن، دغه حالت دی. دې ته یومي تقدیر وایي، تقدیر یومي. دا 15 مراتب دي. حدیث شریف ته لږ وګورئ. انا ټیم څنګه دی؟ بس دی.